السلام علیکم ورحمت الله. په دې ویډیو کې به نن موږ خبره کوو چې په نزله زکام کې څه پکار دي او د څه نه پرهیز پکار دی. نزله زکام چې دی نو دا د یو وایرس د وجې نه کیږي. داسې څه میډیسن نشته چې هغه سړی استعمال کړي چې دا وایرس ختم شي. د دې خپل یو ډیوریشن دی د 10 ورځو نه واله د 14 ورځو پورې دا وي. د هغې نه پس دا وایرس په خپله ختمیږي. د دې واحد علاج دا دی چې موږ د خپل وجود د قوت مدافعت سیوا کړو، نو دا نزله زکام به بیا موږ له دومره زور نه راکوي. نن به زه تاسو ته 10 داسې طریقې ښیم چې د هغې د وجې نه زموږ د دې وجود د قوت مدافعت سیوا کیږي. فلویډ انټیک اکثر خلک چې کله د زکام وشي نو د اوبو استعمال انتهایی کم کړي، وایي چې یاره زما اوبه خواته نه کېږي، زما یخني کېږي. نو د هغې د وجې نه د وجود کې د قوت مدافعت کم شي. ګرم اوبو استعمال، د قهوې استعمال او د سوپو استعمال، یخني شوه، په دې استعمال سره زموږ د قوت مدافعت سیوا کیږي. دویم نمبر په دې کې داسې قسم خوراک استعمالول پکار دي چې د هغې نیچر ګرم وي. مثلا مایع شو، غوښه، شوروا، چرګ شو. دریم نمبر په دې کې څومره چې هم میوې دي، که شنې دي او که وچې دي، د هغې چې څومره زیات استعمال کې نو د هغې سره د انسان قوت مدافعت سیوا کیږي. څلورم نمبر بیډ ریسټ دی. څومره زیات آرام سړی وکړي دا وجود ته ریکوري بیا په اسانۍ سره کیږي. پنځم نمبر په دې کې واک دی. سحر په دې فریش ایر کې د واک سره په دې نزله زکام کې ډېر غټ ریلیف میلاویږي. دې کې چې څومره زیات اکسیجن سړي ته میلاویږي نو د ده دا پیپړې ډایلیټډ کیږي، په ساه اخیستو کې بیا اسانتیا وي. شپږم نمبر غرغړه کول. ماسخوتنې چې سړی سمدي په ګرمو اوبو کې لږه مالګه او ډسپرین ګولۍ واچوي نو هغه هم د دې لپاره ډېر ښه دي. بل په دې کې میډیسن که به وي نو پیراسیټامول او انټي الرجیک مثلا سټرزین یا لورټیډین یا پیکزوپیناډرین وغیره. ټوخی پکې نو د هغې سره یو ښه غونته کې کف سیرپ استعمالول پکار. نیبولایزیشن سحر ماښام چې کې نو د انسان د پیپړې ډایلیټډ شي او په ساه اخیستو کې بیا اسانتیا وي. بل په دې کې سټیم تیراپي ورته وایي. دې سره هم د سړي د بلغم هم ازادېږي او په ساه اخیستو کې ورته څه تکلیف نه وي. دا نیبولایزیشن او سټیم تیراپي طریقه چې په یوټیوب چینل ډیټیل سره ورکړې ده، هلته تاسو وګورئ، د هغې تفصیل هلته موجود دی. اخرنی په دې کې فلو ویکسین دی چې د هغې سره د انسان د قوت مدافعت ډېر سیوا کیږي او بار بار د نزلې زکام د اټیک نه کیږي، او که وشي نو بیا د دې ریکوري ډېر په اسانۍ سره کیږي. کوشش کوئ چې په نومبر یا دسمبر میاشت خپلو کور کې ټولو کسانو ته د فلو ویکسین ولګوئ. د دې صرف په کال کې یو ډوز او په مختلف نومونو سره په مارکیټ کې میلاویږي. د دې مکمل تفصیل چې دی نو دا هم زما په یوټیوب چینل باندې موجود دی. اوس موږ راځو چې په دې کې د څه شیزونو نه پرهیز پکار دی. نمبر 1 په دې کې چې څومره یخ مشروبات دي، یخې اوبه شوې، پیپسي، کوک وغیره، شربتې، څومره چې هم دي د دې نه مکمل پرهیز. په دسمبر او جنورۍ میاشت کې فرای شیزونه چې دي د دې نه مکمل ځان بچ ساتل پکار دي. مثلا دا فرای سالنې شوې، کباب، پکوړې، سموسې وغیره، د دې نه مکمل پرهیز پکار دی. په دې ورځو کې کوشش کوئ چې په کور کې زیات تر خوټ کېدلي څیزونه استعمالوئ. دا 2 میاشتې لوبیا، چڼه، غوښه، چرګ وغیره خوټ کېدلی استعمالوئ، نو ستاسو په کور کې به بار بار دې وړو ته د نزله زکام د اټیک نه کیږي. بل په دې خاص کر په دې 2 میاشتو کې د ماستو او شوملو نه مکمل پرهیز پکار دی. په دې کې ښه طریقه دا ده چې د چا کره ماسته او شوملې ډېر زیاتې نو په دې ورځو کې د هغې نه کړي پخوئ. نو د کړۍ د پخولو سره د ماستو او د شوملو دا نیچر چې دی دا د یخو نه ګرمو ته بدل شي او بیا دا په نزله زکام کې څه نقصان نه ورکوي. بیکرۍ یا نور د پیکټریانو کم سامان میلاویږي، د هغې نه پرهیز پکار دی، ځکه چې هغه زیات تر په دې ګنده آیلو کې یا په ګنده غوړو کې پخیږي، نو د هغې سره اکثر د سړي د مرۍ بلغم ونیسي
او بیا ورته ډیر زیات تکلیف وي. بل په دې کې چې څومره حده پورې کېدای شي نو د انټي بایوټیک نه مکمل پرهیز وکړئ، ځکه چې د انټي بایوټیک په دې کې څه رول نشته. زه ستاسو نه اجازت غواړم، ان شاء الله پر روان ویډیو کې د یو نوي معلوماتو سره به ملاقات کیږي. د خپل ځان او کور والو ډیر زیات خیال ساتئ. ویډیو لایک کول او شیر کول هیر نه کوئ. تاسو زما په چینل یا په پیج باندې نوي یئ نو دا پیج فالو او دا چینل سبسکرایب کړئ. د الله په امان.